د افغانستان کرکټ فینز د پاره ډیره غټه خوشخبری راغلی ده. د افغانستان ډیر ګرم میچز را روان دي، یو ډیره ګرمه مقابله کېدو واله ده. دینه علاوه عظمت الله عمرزی چې کم مینوال دی هغوی د پاره هم یو خبر دا راغلی دی چې عظمت الله عمرزی واده وکړو. عظمت الله عمرزی واده وکړو. دینه علاوه راشد خان واحد د افغانستان داسې کلاړي پاتې شوی دی. راشد خان ویلو چې تر څو مې انټرنیشنل کرکټ افغانستان ته نه راوړي یا افغانستان ورلډ کپ نه ګټلی نو تر هغې به زه واده نه کوم. نو اوس به ګورو چې افغانستان کله ورلډ کپ ګټي او راشد خان تر کومې پورې واده نه کوي. راشد خان که تاسو ګورئ نور په ټیم کې چې څومره هم ملګري دي، ګورباز هم زما په خیال واده نه کړی. خیر په دې باندې مونږ خبره نه کوو. خبره مونږ کوو د افغانستان د سیریز حوالې سره چې د افغانستان یو ډېر ګرم سیریز را روان دی په شارجه کې. اور دا سیریز چا سره دی؟ دا سیریز بنگلادیش سره دی. د افغانستان او د بنگلادیش په هم ډېر ګرم میچز کیږي، ځکه شارجه کې خو یو د بنگلادیش کراوډ د افغانستان غونتې ډېر وي، یو کراوډ به هم ډېر زیات راځي دغه میچ کتلو دپاره. بل افغانستان او د بنگلادیش سیریز داسې خاص نه دی شوي. دا سیریز چې کوم دی په دې کې 3 ODI میچونه دي. دا میچونه به کله وي په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. اور دا سیریز افغانستان لپاره څومره ضروري دی. بل دې نه علاوه اصغر افغان هم د افغانستان د سیریزو حوالې سره یو اهم بیان جاری کړی چې در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. ټول نه پهله که مونږ وګورو د افغانستان چې کوم سیریز دی بنگلادیش سره، نو هغې کې لومبنی 1 ډے میچ چې کوم دی دا په 6 نومبر باندې دی، په 4 نومبر باندې دا کومه را اوس چې کومه نن لومبنی تاریخ دی د نومبر. د نومبر نه دی نه پس سوري بله کومه میاشت، اوس خو اکتوبر شروع شو، 10مه میاشت شروع شو. د 11مې میاشتې په 4 تاریخ باندې لومبنی میچ دی، په 9 تاریخ باندې دویم میچ دی او په 11 باندې دریم میچ دی. د 11مې میاشت په 9 باندې دویم دی او په 11 باندې دریم میچ کوم دی. درو میچونو ODI سیریز دی. دا سیریز چې کوم دی د دې هوسټینګ د دې کوربه چې کوم دی افغانستان دی او ملمه چې کوم دی ملمه بنگلادیش دی. بنگلادیش پر راځي شارجې له او هوسټینګ چې کوم دی افغانستان به د هغوی کوربه وي او بنگلادیش چې کوم دی دا به ملمه وي. هوسټینګ رایټس یا نور هر څه چې کوم دی هغه د افغانستان دی. چې څنګه چې اوس د ساوث افریقا ټیم افغانستان هوسټ کړی نو سیم ټو سیم همدغه رنګ به اوس د بنگلادیش ټیم چې کوم دی دا به افغانستان هوسټ کوي د 3 میچونو 1 ډے سیریز دپاره. نو یو ګرم میچز به کیږي، ډېر ګرم میچز به کیږي. د افغانستان او د بنگلادیش ګرمه مقابله کیږي. چې څنګه چې د پاکستان او افغانستان ګرم میچز وي داسې به د بنگلادیش او د افغانستان هم ګرم میچونه کیږي. او بل شارجه یو داسې ګراوند دی چې په دې باندې افغانستان قبضه کړې ده. په دې ګراوند باندې افغانستان نه میچ ګټل ګران دي. تاسو کتل بنگلادیش نه سوري ساوث افریقا له څومره غټ شکست ورکو په دغه شارجه ګراوند باندې. نو سیم ټو سیم شارجه ګراوند چې کوم دی د افغانستان دپاره یو ډېر اهم او یو ډېر لکی ګراوند ثابتېدی شي. په دغه ګراوند باندې د غټو لوبډلو ته شکست ورکولی شي. خیر اوس پر راشو د اصغر افغان په بیان باندې. اصغر افغان ویلی دی د افغانستان سابقه کپتان هم پاتې شوی دی، د افغانستان ټیم کې هم ډېر ټایم گیم کړی دی. هغه ویلی دی چې افغانستان له پکار دی چې نور هم همدغه رنګ سیریز شیډول کړي او غټ غټ ټیمانو سره سیریز شیډول کړي. لکه ساوث افریقې سره یو کو دی نه پس د انګلینډ سره وکړي، انډیا سره دی وکړي، پاکستان سره دی وکړي، نیوزیلینډ سره دی وکړي او دغه رنګ سیریز دی کنسسټنټلی کنټینیو وساتي. دا اصغر افغان سټیټمنټ هم د حوالې سره راغلی دی. خپله رایه په کمنټ کوئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.